أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة آل عمران پارا نمبر 3 رکو نمبر 8 آیات نمبر 79-80 دو آیاتونه بچده نو هغه ویلې کېږي ان شاء الله. اوس د آیات کې الله جل جلاله فرمایي ما کان لبشر ان یؤتیه الله، نه دی مناسب د یو حق، نه دی مناسب د یو بنده دپاره دا چې الله پاک هغه ته ورکړي کتاب، حکم، نبوت او بیا هغه خلکو ته وایي چې تاسو زما بندگان شئ د الله نه ما سیوا. نو چېرته هم داسې چې نو هغه یو پیغمبر نه کولی شي او نه داسې یو پیغمبر کوي. دې نه مخکې په تفصیل سره چې نو هغه موږ ویلو چې کله په سن 8 هجري کې مکه مکرمه چې نو هغه فتح شوله، نو بیا د دغې نه وروستو د اطراف عالم چې څومره هم چې نو هغه خلک ول خصوصا عربو دوی په اسلام کې چې نو هغه داخلېدل شروع شو او دغه فتح ته فتح مبین الله ویلی. نو دغه فتح چې کله وشوه نو عرب ټول چې نو هغه دین اسلام ته راتلل شروع شولو. کله چې عرب دین اسلام ته راتلل شروع شو نو نورو خلکو د هغوی وګڼل چې عرب دومره زورور خلک دی، خو چې د هغوی هم دغه دین ته غاړه کېښوده نو دا حق او سچ دین دی. نو دغه شانتي موږ د نجران وفد چې نو هغه رالو چې په دې کې نو هغه د عیسایانو لیډران هم ول، سیاسي خلک هم ول او دینی پیشواګان چې نو هغه هم ول. نو د دې د حاضري په دې تور باندې شوی وه چې مونږ دلته راغلي یو، مونږ به ستاسو یو چې نو هغه ښه او کامیاب رعیت یو، مونږ به ستاسو هره خبره منو، ستاسو چې نو هغه په خبره سره به زمونږ لبیک د دغې دپاره راغلو. خو چونکې مونږ ویلو دی کې د هغوی مذهبي پیشواګان هم ولو، نو دوی چې رالل بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حضرت عیسی علیه السلام متعلق مختلفې خبرې چې نو هغه شروع کړلې. د څو رکو کې چې نو هغه مسلسل د هغې چې نو وضاحت وشو چې الله رب العزت د هغې ته وکړو چې عیسی علیه السلام دا د الله بنده و، څنګه چې نور بندیان ول الله رب العزت د هغه چې نو هغه شرف نبوت ورکړو، نبوت چې نو هغه ول الله پاک ورکړو. بیا خارق العادت الله پاک چې نو هغه د حضرت مریم نه چې نو هغه بغیر د خاوند نه بغیر د پلار نه الله پیدا کړولو، خو نور د هغه چې نو هغه خدای نه. نو اوس دې کې الله جل جلاله هم دغه خبره کوي چې بیا د انسان د پاره د یو بشر د پاره دا مناسب نه دی، او خصوصا هغه ایؤتیه الله چې الله پاک ورکړی دغه ته الکتاب، کتاب، والحکم، حکمت، والنبوه او نبوت، چې دا درې شیزونه والا خصوصا الله پاک ورکړي. نو د دغه پیغمبر د پاره مناسب نه دی چې داغه دومره اوچت لوړ مقام او درجه نه، نو چې جای چې عام بنی آدم چې نو هغه د نبوت دعوه وکړي، یا عام بنی آدم چې نو هغه د خدای توب دعوه وکړي، یا عام بنی آدم چې نو هغه د غشانتیو دعوه کوي، نو دا د سره چې نو هغه مناسب نه دی. او بیا چې الله رب العزت چاله څومره دینی علم، دینی پوهه ورکوي، نو دا انسان نور خلق الله طرف ته، د الله عبادت طرف ته، د الله وحدانیت طرف ته چې نو هغه ضرور رابلي، خو دوی خپل طرف ته هېڅ چاله چې نو هغه دعوت نه ورکوي، خپلې بندګۍ چې نو هغه دعوت نه ورکوي. ځکه چې څومره دته د الله قرب حاصلېږي، څومره دته د الله نزدېکت حاصلېږي، نو د دته دغه نزدېکت چې حاصلېږي نو دا د الله تعالی په خشیت سره حاصلېږي. د خدای توب دعوه خو هغه سړی کوي، د نبوت دعوه خو هغه سړی کوي، د لوړ مقام دعوه خو هغه سړی کوي چې څومره د دین نه لرې کېږي.
فرعون د ټولو نه ډیر د دین نه لري، نمرود د ټولو نه ډیر د دین نه لري، نو ځکه خدای د خدای توپ چې نه هغه دا وکړه. اوس چې دا څومره داسې قادیانیان دغه ملعون دغه خلک دي، نو دوی د دین نه لرې دي، نو ځکه خو د هغوی د نبوت دعوه کوي، ځکه خو د هغوی چې نو هغه دغه خبرې کوي. نو الله وایي ما کان لبشر، نه دی مناسبه، نشته یو بني آدم ته یو بشر ته هم دا حق ان یؤتیه الله، دا چې ورکړه الله پاک هغه ته الکتابه کتاب، والحکم او حکمت و حکم، والنبوت او نبوت پیغمبري، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، بیا هغه خلکو ته وایي چې تاسو زما بندگان شئ من دون الله، سوا د الله نه، یعنی الله عبادت پرېږدئ او زما عبادت شروع کړئ. نه دی چرته هم داسې نه وایي. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکې دوی خو ورته بیا دا خبره کوي چې تاسو الله والا جوړ شئ، تاسو د الله سره خپل ربط جوړ کړئ، تاسو د الله سره خپل تعلق چې دی نو هغه جوړ کړئ. تاسو ګورئ کله چې هم سړی د یو نیک سړی بني آدم سره چې نو هغه کینی، د یو لوی ولی سره الله بنده کینی، د یو غټ عالم سره سړی چې نو هغه کینی، نو هغه انسان نه د دنیا او د دنیا د اسباب نه چې نو هغه تسګي نظر او د چې نو هغه رجحان د نه اوچته د الله پاک په ذات ول راوړي، هغه ته د عبادت چې نو هغه خي، دا ته د الله پاک نه د غوښتو چې نو هغه طریقه خي، د هغه د الله سره چې نو هغه تعلق هغه له جوړي، دسی ورته چرته هم نو چې تاسو زمنګ سره چې نو هغه تعلق جوړ کړي. نو ځکه الله وی ولکن کونو، بلکې داغه خدا خبره چې نو هغه ورته کوي کونو ربانیین، چې تاسو چې نو هغه څه شي خدای والا خلق جوړ شي، الله والا چې نو هغه تاسو جوړ شي، او الله والا به ته ال جوړيږي چې کله ته د الله کامله بندگی کوي. نو چې الله کامله بندگی کوي نو هغه په خپل طرف ته به دعوت نشي ورکوي. بما کنتم تعلمون الكتاب، په سبب دا چې تاسو زده کوئ کتاب، و بما کنتم تدرسون، او په سبب دا چې تاسو لولئ کتاب. نو د کتاب د لوستلو تقاضا دا چې سړی د الله بندگی شروع کی، نه چې نو هغه خپل او د الله تعجزي شروع کی، نه دا چې د خپل چې نو د خدای په توپ چې نو هغه داوی وکي. نو چې کله د پیغمبرانو دا خبره کړي، نو تاسو څنګه وایي چې عیسی علیه السلام الهو یا ثالث الثلاثه ولو، الله تعالی نو هغه به دغه شان چرته هم نشي کېدای دا نه ولو. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه، او ناغه دا تاسو ته حکم درکړي چې تاسو ونیسئ فرشته والنبیین او انبیاء علیهم السلام اربابا خدایان، یعنی دا په حکم دا نو هغه نه په پیغمبر کوي نه فرشته کوي او نه یو نیک سړی چې نو هغه دا چرته هم دا حکم تاسو ته نه کوي ان تتخذوا الملائکه. مخکې مونږ چې نو اولنې سپاره کې د وضاحت تیر شو کې خیال مو کړو یهود چې نو هغه وی عزیر د الله زوی دی الیاذ بالله، نو هغه عزیر علیه السلام ته چې نو هغه د الله زوی وی، مخکې وضاحت تفصیلی تیر شولو. عیسایان وی چې نو عیسی علیه السلام د الله زوی دی، د مکه مشرکان را پاسېدل هغه د فرشتي چې نو د الله لوریان دي، د دې چې نو هغه عبادت کوي. بلکې مخکې مونږ ویلو یو ډله چې نو هغه د صابئین هم، نو صابئین متعلق مونږ ویلو د تورات لوستون کې او دغه شانت دی چې نو د فرشتو عبادت وسره هم کوي، د الله هم کې د الله سره فرشتو عبادت کوي. نو الله وی دا غوي تاسو دا حکم نه درکې ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا، دا چې تاسو فرشته او نبیان چې نو هغه تاسو خدایان جوړ کړي. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، دا خو دې سې شوله آیا وی حکم درکې تاسو ته په کفر ورسره د دین چې تاسو مسلمانان، ان دا خو دې سې شوله چې تاسو مسلمانان الیاذ بالله او د انبیاء علیهم السلام دغه نیکان خلک تاسو کفر تاړي. نو دې څه چرته هم نشي کېدای، ځکه الله رب العزت خو تمام انبیاء علیهم السلام دا خو د هدایت لپاره را لېږلي دي. نو دا خو د هغې تاسو د خبرې نه دا لازمیږي چې تاسو په هدایت وي او پیغمبرانو چې نو هغه په بل لار واړوي. نو الله رب العزت د دې دغه عقیدې چې نو هغه په دې طریقې سره تردید وکړو چې د الله پیغمبر هغه چرته هم دې خبره نشي کولای. نو لہذا تاسو دا خبره چې عیسی علیه السلام ثالث الثلاثه دی دا سراسر چې نو هغه خطا او غلطه ده. الله دې موږ ته عقل سلیم نصیب کړي. ما کان نشته لبشر د یو بشر یعنی حق ای یؤتیه الله، دا چې ورکړي هغه ته الله پاک الکتاب کتاب والحکم او حکم حکمت
والنبوة او پیغمبري ثم يقول او بیا غوای للناس خلق تکونو چی شي عبادا لی زما بندگان من دون الله سوا د الله نه ولكن کونو لیکن وشي تاسو ربانیین خدای والا یعنی الله والا خلق دلته چې نو هغه دغه مانو سره که تاسو بریکټ وکړئ بیا به ډېر اسانه شي ولکن لیکن هغوی وی دا قول ما چې نو هغه به دغه سره به بریکټ شي ولکن کونو ربانیین لیکن هغه خو وی خلکو ته چې تاسو شی الله والا بما کنتم تعلمون په سبب دا هغې چې تاسو زده کولو خلکو ته الکتاب کتاب وبما کنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو لوستلو هغه کتاب ولا یأمرکم او ناغوی تاسو ته حکم درکې ان تتخذوا الملائکه چې تاسو جوړ کړئ ونیسئ فرشتې والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایأمرکم آیا حکم کوي تاسو ته بالکفر د کفر بعد اذ انتم مسلمون وروسته د دې نه چې تاسو مسلمانان وئ ما کان لبشر نشته حق د یو بشر ان یؤتیه الله چې ورکړي الله پاک هغه ته الکتاب کتاب والحکم او حکمت والنبوة او پیغمبري ثم يقول للناس بیا غوي خلق تکونو چې شی عباد لی زما بندگان من دون الله سوا د الله نه ولكن کونو ربانیین لیکن هغه خو وای چې شی تاسو خدای والا بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب داغی چې تاسو به زده کولو خلکو ته کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب د دې چې لوستلو به تاسو هغه کتاب ولا یأمرکم او نه حکم کوي هغه تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې تاسو جوړ کړئ فرشتو لره والنبیین او پیغمبرانو لره اربابا خدایان ایأمرکم بالکفر ایا حکم کوي تاسو ته په کفر بعد اذ انتم مسلمون وروسته د دین چې تاسو مسلمانان یئ